بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظیم. محترم ناظرینو، سورہ فاتحہ آیت نمبر 199 نمبر آیات تے. په دې آیت مبارکه کې الله جل شانه د جاهلیت د دور یو رسم چې کوم دی د هغې د خاتمې حکم فرمایي. الله جل شانه فرمایي ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. او د دې نه علاوه تاسو دا خبره هم یاد وساتئ چې تاسو د هغه ځای نه روان شئ چې د کوم ځای نه نور خلک روانېږي، او د الله پاک نه مغفرت وغواړئ. الله پاک بخونکی او ډېر زیات مهربانه ذات دی. د دور جاهلیت یو دا غلط رسم و چې قریش او بعضې داسې نورې قبایلو چې هغوی به دا ګمان کو، د هغوی دا عقیده وه چې مونږ به کله حج کوو نو مونږ به وقوف عرفه نه کوو، مونږ به میدان عرفات ته نه ځو، ځکه مونږ ډېر معزز خلق یو او مونږ چې یو مونږ د بیت الله شریف مجاوران یو او ځان ته به حمص وي. نو لهذا چې مونږ ډېر معزز یو، مجاوران یو، نو مونږ به میدان عرفات ته نه ځو، وقوف عرفه به نه کوو. څنګه چې نور خلک ځي هلته وقوف عرفه لازمي کوي، دغه رنګې مونږ نه ځو. نو الله جل شانه د هغې رد کوي په هغې باندې، او د هغې دغه حکم د ختمولو اعلان فرمایي. او په کلاو الفاظ کې الله جل شانه فرمایي ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. او دین علاوه تاسو دا خبره هم یاد وساتئ چې تاسو د هغه ځای نه روان شئ د کوم ځای نه چې نور خلک روانېږي، اشاره میدان عرفات ته ده، اشاره وقوف عرفې ته ده. او د الله پاک ډېر زیات بخونکی مهربانه دی، د الله پاک نه مغفرت وغواړئ. نو زما عزتمندو محترمو حاضرینو ناظرینو، دا نننی درس و سورة الفاتحه آیت نمبر 199. امید دی چې ټوله پوه شوې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.